بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ چې کوم پورا دنیا کې چې زمونږ کم ملکونو کې زمونږ پاکستانیان هلته پاتې شوي دي، حکومت د هغې دپاره هلې ځلې شروع کړي دي او دا زر نه زر خواهش دی چې زر نه زر دوی مونږ راولو خپل ملک ته. همداسې افغانستان کې زمونږ خلک شته. د کورونا کرایسس د وجې نه چې کله طورخم بند شو نو هغه خلک هلته پاتې شول، نو حکومت د اول ورځې نه په دې کوششونو کې دی چې دا خلک مونږ خپل واپس ملک ته راوړو. خو نن سبا څونکې د کورونا د وجې نه هر ملک یو SOP جوړه کړې ده چې خپل خلک به څنګه راولي. داسې پاکستان هم خپله یو SOP جوړه کړې ده د کورونا حوالې سره چې بار نه به خلک که په ایرپورټ وي او که به یې روډ وي څنګه طریقې سره به یې رننه کوي. نو مونږ دلته اوس نن اندازن 200 ډریوران چې دي یا کلنډران دي د ټرکونو سره، خپل ټرکونو سره چې دي 78 ټرکونه دي او دا 200 ورسره ډریوران یا نور سټاف دی. دا مونږ راننه کوو او اوسه پورې 40 کسان راننوتي دي او 20 ټرکونه دي د دوی سره. دا مونږ راننه کړل، ډېر په ښې طریقې سره راننه کړل او دا نور پروسس روان دی. خو زه په سټارټ کې اول نه تاسو ته دا وایم چې طورخم بارډر عام نه دی کولو او چې زمونږ څوک هم هلته ورونه دي دوی به د خپل زمونږ کونسلیټ چې دی، کونسل جنرل دی، که کابل کې دی، جلال آباد کې دی، هغوی سره به دوی خپله رابطه ساتي، انټري به کوي. چې کله هغوی موږ ته څه کلیرنس راکړي نو هغې مطابق به بیا فردر مونږ دلته دا پروسس کوو. دا ټرکونه هم چې رانوتل او دا زمونږ خلک چې راتلل نو ټرک هم مونږ ډیسنفیکټ کړی دی، سپری مونږ به تاسو سره ویډیو هم شیر کو. هر ټرک مونږ ډیسنفیکټ کړی دی او هر سړي ډاکومنټیشن پراپر وشو. هغې نه بعد هغه ته ماسک، ګلوز، هر څه دا مونږ ورکړل او دوی مونږ دلته خپل کوارنټین سنټر ته راوستل. کوارنټین سنټر کې مونږ دوی په دې باندې پوه کړل چې دا څه نه جیل دی نه څه قید دی. تاسو ته به مونږ دا ګارنټي درکوو چې په خپل کور کې تا ته کم ماحول وي په هغې نه به هم ښه صفا سوتره ماحول، اکاموډیشن، خوراک او دوایي، ډاکټر دا به تاسو ته اویلیبل وي. بس صرف د 100 ورځو دپاره به دی دلته مونږ سره کوارنټین وي او ټیسټونه به ترې الو چې څنګه زر مونږ ته د دوی ریزلټ راشي. که ریزلټ یې نیګیټیو مونږ به دی خپل کور ته ولیږو، هلته به دوی کوارنټین شي. او که ریزلټ یې خدا نه خواسته پازیټیو مونږ به یې په ښه نه ښه هسپتال، سټنډرډ هسپتال کې دوی مونږ ځان سره وساتو چې د دوی هغه علاج یا څه ضرورت وي چې هغه دوی ته بیا میسر وي. نو په دې کوارنټین سنټر کې هر سړي ته مونږ ځان له سیل جوړ کړی دی، ځان له بیډ، سینیټایزر، جانماز، ورسره واشروم او پیپر ټاول او ورسره مونږ وای فای سهولت هم ورکړی دی چې که چېرته څوک په انټرنیټ باندې په څه شي باندې خپل کور والو سره رابطه کوي. بل دا دی چې ټک شاپ مو ورته کولو کړی دی، که چاته کارډ ضرورت وي، چاته سګرټ ضرورت وي، چاته بل څه داسې د روزمره ضروریات وي هغه هم ورته اویلیبل کړی دی. بل دا دی چې په ډسپوزیبل پیکټس کې به مونږ دوی ته ښه سټنډرډ خوراک، ناشته، مازدیګر، ماسخوتن روټۍ دا به ورکو. او د دوی خدمت دپاره مونږ چې 200 کسان نو تقریبا 20-30 کسان مونږ د دې خدمت دپاره دا ورسره کوارنټین کو، هغوی به هم بار نه راوځي. مونږ SOP دا ده چې دې کوارنټین سنټر ته به نه څوک ورځي او نه به څوک تې بار راوځي چې څو پوره هغه ورځې تېرې شوې نه وي. نو په دې کې مونږ دوی ته 24 اورز بجلی انتظام کړی دی، جنریټر به ورته لګېږي. داسې څه سهولت نشته دی چې دوی سوچ وکړي. ډاکټر به ورته 24 اورز اویلیبل وي، پیرامیډکس به وزټ کوي چې څه قسم دوی ته خدا نخواسته سر درد، تبه یا څه شی، هغه دوايانې زموږ سره موجود دي. حکومت طرف نه موږ ته ښه ډېر فنډونه میلاو دي او موږ ته سخت هدایات دي چې دوی ته ښه نه ښه سہولیات ورکوي.